په دې دنیا کې څه شیان داسې دي چې د هغې پیدا همیشه ده او هغه دوامي دي او هغه څه شی دی د الله عبادت هغه ذکر و اذکار هغه د قرآن پاک تلاوت دی هغه د دین محفوظ کول دې دنیا کې د الله چې څومره نعمتونه دي دغه ټول نعمتونو حیثیت هغه دا خو یو قرآن پاک د الله من سره داسې نعمت دی چې د دې نوعیت او حیثیت هغه ډېر بدل هغه دا چې د دې قرآن تعلق هغه برای راست د ذات د الله سره او دا د الله جل شانه د خلین راوت کلام دی کما یلیقو بشان او د دې تجلی او زور دا ډېر لوی او بیا دا پیغام دی زمون په نوم باندې او چې د چا په نوم څوک پیغام ورولېږي او هغه سره قبول کړي نو دا پیغام والا څومره خوشحاله شي دوی نورم انعامات کوي او کتا یو پیغام چاته لېږلی دی او د هغې بې قدري وکړه او هغه قبول نه کړو نو یو نه قبلول دي نو د هغې سزا به کمه وي او که د هغې بې قدري وکړه نو بیا دغه بادشاه چې دا پیغام یې لېږلی دی د کوشش کې چې اوس په ده حمله پکار او دته سبق خول پکار نو دې زیات په غوسه کېږي دغه رنګ دا قرآن پاک دا د الله جل شانه من ته یو پیغام او من یې راکړو نو که من دا مسترد کو خو الله به زموږ نه خفه شي او که من یې بې قدري وکړه نو بیا به د الله عذاب راځي او که من دا قبول کو د صحابه په شان چې د صحابه قبولیت د قرآن الله په خپل ذکر کړی چې لم يخروا عليه سنه وعميان چې صحابه خو دې خلک دی چې په دې قرآن داسې ړانده کاڼه نه راغورځي دې ته سترګې کولاو کړي دې ته غوږونه کولاو کړي او دې وجې په دنیا کې او په آخرت کې د انبیاءو نه وروسته د ټولو نه لوی مقام هغه د چا دی د صحابه ځکه چې هغوی د قرآن پاک ته کوم اهمیت ورکړی او د خپل ژوند کومه حصه هغوی جوړه کړې وه خپل زندگی هغوی ټوله د قرآن ته وقف کړې دا به هغوی یادو د دې تلاوت به وکړو ټوله شپه به لګیا د قرآن تلاوت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چدا د قرآن حافظ خود به همیشه په مذهب کې تلاوت نور تراوی وغیرہ دا به بیان چاوته یا عبدالله ته خو د قرآن حافظ ته په قرآن کې تلاوت بیان ولې په یادو چې تلاوت کوم نو ماته به ډېر راحت د ټول ډول مې د ګولې خپل قرآن نه خو صرف دماغ او ژبه مې استعمالي او کله چې ما مذهب راغسته دې کې زما ټول وجود استعمالي لکه په ادب احترام متناس زما سترګې په دې کې استعمالي چې د قرآن د نقوش او د الفاظ تدبیر او یو ټکی ته زګور او زما جبا او دماغ زه دا غواړم چې زما زیات اعضاء هغه د الله په دې کلام کې استعمال شي او په دې اصرار شي
نولی با اللہ دعاگانی نا قبلے چکل داغ کلام ختم کلیشی او داغ تلاوت کو کلیشی زکا دا قرآن تلاوت کول دا اہمیت ورکول دی دا اللہ کلام چه خدای منتکم کلام را لے گلے دے نو آغی کلام لدمر اہمیت چه روزانه د خپل 24 گھنٹے بندا سمنٹی د منگ را واخلو او د الله کلام له لږونه وخت منگ را والو او د الله د کلام تلاوت منگ شو دا اهمیت ورکول دي د الله کلام او الله په دې باندې خوشاله دیو دی الله جل شانه چې دې دنیا کې په هر یو سیس کې خاص اثرات خوندي بازی بوټي دي هغه وجود کې ګرمي پیدا بازی بوټي دي هغه یخني پیدا دغه ندی ونو کانو بوټو ندی هر شي خپل اثرات دي چې هغه په نور کائنات مرتب دي د دې نور خپل اثرات دي چه زمن پا دی وجودون مرتب کی گی دا مندی منترا نسپن اخبر اسرار نستور اخبر اسرار بدی آئیو شی اگر اخبر اسرار کی او دا پا دی کائنات مرتب کی دا رنگ دا اللہ جل شانہ کلام دے قرآن پاک چه دا دی اخبر اسرار دی او دا پدی کائنات او پدی عالم پدی باندې مرتب کی نو انسان په وجود پاغي باندې مرتب کی څنګه هر یو شی یخنی ورته ګرمي ورته پخواله راوځي خوږواله راوځي دا رنګ د الله جل شانه دا کلام دی چې دا هغه مختلف اسرار دا پیدا کوي پدی کائنات تو زمن په دې وجودونه کې زمن په کورونو کې زمن په کاروبارونو کې او د ټولو نه لوی موثر څیز هغه قرآن پاک چې وننزل من القرآن الله وایي چې موږ نازلو د قرآن نه ما هو شفاء هغه چې دا شفاء ده ورحمت او دې کې رحمت دی للمؤمنین ببارد مسلمانان ومعلق چه یو تن تلاوت کئی لدی اسراق پتول مخدم ماسکتن چه یو تن ادکیبیو آیت الکرسی ہوئے لدی اسراق گیر چاپیرا لدی انوارا ترسلیخت کورن کوئے اللہ تعالیٰ دورنگ دا سورہ بقرے اول او آخر چی ماسکتن سوکوئی او دش ترسلیخت کورن ابادو پورے ندی اگا انوارات خوریگی و اللہ دا پولے حفاظت پرشتی و لکھر ندی اثرات نمر زیاد ندی قرآن نور او اثرات نا مسلسل خری نو محلق چیوتن ہم حافظ قرآن موجود بھی ندی حافظ دا قرآن اثرات پتول محلب آنی اللہ ویچ شفاء دیکی شفاء مرضون بھی دور شے سبدنی مرضون سروحانی مرضون روحانی مرضون آگے من تبار روحانی مرضون من دو وقت ورسول او بدنی بیمارو او مرضون آگے من قبر کو رسول بدنی بیماری سره قبر ته رسول او روحانی بیماری سره دوزخ ته رسول دغه روحانی بیماری چې په انسان کې شکر نه د شاکر بنده په انسان کې صبر نه د صابر بنده په انسان کې دغه بیماری بغض کینه حسد دا هغه بیماری چې دا په انسان کې دغه پروتین دین دې شی مصیبتونه جوړي
او نن ټول امت په دغه مرضونو باندې راغلی. دغرنګې په انسان کې دننه محاسن دي، دې ته 12 عقبې ویلی شي چې 12 ښه خویونه او 12 بد خویونه. نو قرآن د هغې دپاره شفا ده الله جل شانه، او رحمت دا رحمت ده. نو رحمت دا اضافي سیسته ویلی شي، معنی دا چې الله د بنده نه دومره خوشحاله شي چې د ده کوم ضروریات او حاجات دي د قبر او د قیامت د قرآن په تلاوت کولو او په اورېدو سره هغه خو پې لرې کړي. خو رحمت مزید رحمتونه ولهم الله او للمؤمنین. د دې قرآن پیدا کړي دا صرف مؤمنان د قرآن د تلاوت پیدا دا صرف مؤمنان او مؤمن ستوي یقین کوي بالله چې د یقین په دې چې او دا الله تعالی د دې یقین په دې چې الله موجود دی، د دې یقین په دې چې پیغمبر علیه السلام اخرنی پیغمبر، د دې یقین په دې چې دا فرشتي د الله مقرره مخلوق. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. قیامت برائے دا زمن دے ایمان اگر پینزہ غفر شیئے او زمن طول دن اگر مبنی دے قدیم آتا ندیو جدا آمنت بالله پدې کې لمن هغه مومن دی منتهي کړي او دې ټول ته ترتیب لاویږي پس د قرآن په تلاوت او یا د قرآن په اورېدو. اوس مصیبتونه ډېر شو. یو دا چې د شیطان داغه غلبه د پمن باندې چې شیطان غلبه د پمن باندې دا زموږ یو لوی دشمن دی. ان الشیطان للانسان عدو مبین. هغه موږ نه پلان دوم شیطان دوم دشمن هغه زموږ کافرانو چې په مسلمانانو شروع کړي او ټول مسلمانان که بادشاہان دي که غیر بادشاہان هغه ایمانونه زموږ دومره لاندې تللي دي چې موږ سره حرکت نشو کولی، موږ اډوړک نشو وهلی. دا ارسل دا ځکه چې د قرآن تلاوت ممکن نشي. ځکه قرآن یو داسې څیز دی چې ولا یزید الظالمین الا خسارا. دا کافرو ته تاوان ورکوي، د قرآن تلاوت کافرانو ته نقصان ورکوي، کافران په خساره کې ورچوي. او چې کله د قرآن تلاوت نه نو بیا کافران هغه زورور کېږي، بیا شیطانان هغه زورور کېږي. ځکه موږ وایو اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. خدای زه پناه نیسم ستا په کلام سره، ستا په کلمو سره، من شر الشیطان وهامه. شیطان بغیر د کلمات الله نه تختی، مطلب هغه ټوپک کار نه کوي، هغه شپېړه کار نه کوي. د شیطان د زغلولو دپاره واحد ذریعه هغه کلام الله او د قرآن تلاوت. ځکه چې له کلمات د الله کلام داسې دی چې لا یجاوزهن بر ولا فاجر. چې په دې کلام کله چې د قرآن تلاوت کېږي بیا د دې نه وړاندې تللی نشي شیاطین او خبایث، نو د دې هېڅ ورتګ بیا د قرآن په تلاوت نشي کولی. بیا دې په میاشت رمضان چې دا د قرآن میاشت صحابه د هغوی معمول په قرآن کې په رمضان کې قرآن کې نبی علیه السلام به ټول میاشت رمضان کې تلاوت د قرآن. جبریل امین به هم راغی یو د قرآن تلاوت چې چا په حفظ کړی
ادي تراوح کی اور اسی دیوے چاچو نہیں کرے قرآن اسی ویلے اگر ټول ورځ کې کم از کم درې څلور ګنټې د قرآن تلاوت کوي کله څلور ګنټې نه یو ګنټه دی کله ګنټه نیمه ګنټه دی نو روزانه یو پاو ساعت تلاوت دا خپل معمول دی کله کله انسان تلاوت کوي خود نشي کولای په موچکی دا ځکه د وجود خبائث نیولې د وجود دا شیاطین نیولې هغه شیطان او خبائث د وجود کې ډېر اثر کوي نا قرآن په زور د انوارات د وجود کې دنګي او هغه ته وਹੀ نه دی چې دوی تنګي محسوسه دا تنګي نه ده کله چې دا حالت پتا شروع شي په زور تلاوت نو چې په زور تلاوت وکړو یو ربنا وربنا وربنا سینما دی فراخ علم نشرح لك صدرك سینما دی فراخ تلاوت نو بیا خوشحال ذکر ته خوشحال لکه د شیطان اغزو دا په وجود کې ماشي نو بهر حال دا دعا مجلس دی منطور دعاګانې لپاره راځي دا ختم شو چې الله زموږ دعاګانې کوي زموږ ټول مغفرت او الله تعالی کو دین باندې زمون صحیح رواتیو کی او من صحیح مسلمانان کی ټول د الله قدر کې لاس الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم. عزتمند حاضرین دننه مجلس دا مجلس دعائیه دی چې د حدیث پاک پرانا کې منتون په دې خوشاله راغلي چې د ختم القرآن په مجلس کې الله جل شانه دعاګانې قبول او دا رسول الله مبارک فرمایي اولی بین قبلی ذکر چې د الله جل شانه دا عظیم کتاب چې دا په دنیا کې د ټولو نه عظیم او لوی نعمت مونترا کړي په دې دنیا کې غیر چا پیرا ګرځا دا غوونه دي ونی دي بوټي دي ستوري دي او هر یو شی چې تا تخکای خود ټول شیونو ندی اس حیثیت نشته خو چې د کم یو سیز حاجت ډیر دی او هغه سیز کم دی نو د هغې یو اهمیت بیا انسان سره لکه سره زر شو سپین زر شو روپۍ شوې نو حاجتونه ډیر دی او دا شی کم دی نو ځکه د هغې اهمیت د حاجت د وجې نه زیات دی وجې که دا ټول غرونه د دې دا کاڼي د سرو زرو شي نو دا بیا څوک نه اخلي دا به زمونږ د ضرورت او د حاجت نه زیات شي نو پته ولګېده چې د دې هېڅ اهمیت نشته د دنیا د اشیاو در حاجت پورې خو اهمیت شته خو چې د حاجت نه وړاندې واخلي نو دا بیا هېڅ شی دی او واقعي چې کوم انسان مړ شي او قبر ته دی روان شي نو د سره بیا هېڅ شی سکار نه ورکوي که د سره ښکلي ښکلي خوراکونه کېږي او هر شی د سره کېږي خو د هغه سکار نه ورکوي په خپلو کپړو کې ونغاړ قیمتي کپړو کې ونغاړ خو دی بدن نه خاورې کېږي چینجي به پکې کېږي او دی به څښا کېږي او هغه کپړې به نظم خرابېږي څه فایده یې نشته